خدای منم چې ګناهګار یم زه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو محترمو، دا نن ویډیو دا د محرم د میاشتې د روزو متعلق ته. یقینا بعضې خلک وایي چې په محرم کې صرف د لسم یولسم یا د نهم لسم هغه روژه نیول دي، د دې نه علاوه نورې روژې پکې شته او که نه خلک په دې التباس او په دې هغه تشویش کې پراته دي. نو دا ویډیو د دې متعلق ده چې آیا په محرم کې نورې روژې نیولی شي که نشي نیولی. نو د ټولو نه اول د صحیح مسلم روایت دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې د رمضان د روژو نه علاوه بیا په دویم نمبر کې هغه د محرم د میاشتې روجی نیول د هغې فضیلت انتهایی سوا دی. یعنی د رمضان د روجو نه علاوه د کومو روجو مثال ثواب سوا دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د محرم د میاشتو دغه رنګې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو بل حدیث مبارک راغلی، هغه فرمایي څوک چې د محرم په میاشت کې یو ورځ روجه ونیسي هغه ته په یوه روجه باندې د 13 روجو ثواب به ملاویږي. په یوه روجه د محرم کې روجه نیولو باندې د 13 روجو ثواب بدل الله تعالی ورکوي. یقینا د محرم په میاشت کې روجې نیولی شي. یو دغه روجې دي، یو د دې نه علاوه د لسم عاشوره چې ورته وایي د هغې روجه نیول، په هغې به تاسو سره زه مستقل ویډیو جوړم. نو هغه لسم یا نهم لسم یا لسم یولسم د هغې نه علاوه په دې پیلنۍ عشره کې، په دویمه عشره کې او په آخره عشره کې د محرم روجې نیولی شي او که نه بالکل نیولی شي، او په دې محرم کې د روجو نیولو ثواب هم انتهایی زیات دی. نو دا خبره مې تاسو سره شریکول، ډېرو ملګرو سره دا شریکه کړئ او دا شیر کړئ. د نورو مسایلو دپاره زه هم دغه پیج او زموږ دا چینل دا سبسکرایب کړئ او دا شیر کوئ، نو ټولو مسلمانانو ته به د دې نه فایده رسیږي. الله تعالی دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.